الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. صدر جلسہ حضرت محترم صاحب، مدرسہ دارالہدیٰ، استاذان، طلباء عزیز، مامشرانو، قدرمنو، مسلمانانو ورونو، زه ډېر زیات شکر گزار یم چې د دغې جامعې په دغه مبارکه اجتماع کې زه تاسو سره شرکت کوم. ټول نه اول زه نوی فارغ التحصیل فضلاو ته، حفاظو ته د زړه کومې نه مبارکي ورکوم. الله تعالی دې دوی په علم کې برکت واچوي او په عمل زندگی کې الله تعالی د دې علم خدمت کولو توفیق ورکړي. محترم ورونو، د دغو مدارسو له برکت نن دین ژوندی ده. د قرآن، د حدیث او د فقه علوم محفوظ دي او دغه مدرسو علماء او طلباء الله پاک دا ورپاره سبب ګرځولی دي. دې نه زیات خوش قسمت به بل څوک وي چې د خپل دین حفاظت او هغه حفاظت دپاره تاسو خوش کړي یو. الله تعالی مو په خپل دربار کې قبول وګرځوه. زما محترم ورونو، پاکستان یو اسلامی وطن ده، د مسلمانانو وطن بللی کېږي، لیکن بدقسمتی دا ده چې د ملک نظام د هغو خلکو په لاس کې ده چې کومو له قرآن و سنت سره هېڅ دلچسپي نه لري. اسمبلیو ته ځي خو صرف خپل معتبرۍ دپاره، خپل یو منصب دپاره، نور هېڅ نصب العین نه لري. لیکن جمعیت علماء اسلام نن په پاکستان کې هم او په تمام دنیا کې یو طاقت منلی سوی ده، یو مسلسل جدوجہد په نتیجه کې نن جمعیت علماء اسلام ته د پاکستان په سیاست کې یو دروند مقام حاصل ده.
نو دا به کمزوری کوو خو نه. اللہ رب العزت فرمی چې دغه دشمنانو په مقابل کې چې څومره تاسو په وس کې په خپل قوت کې اضافه وکړئ. نن د دغه وخت جهاد د الیکشن دغه پرچای دی. تمام علماء پر دې متفق دي چې جهاد صرف یوشي ته ویلی کېږي او هغه د اعلاء کلمت الله، د الله کلمې سربلند ساتلو دپاره هر جدوجهد چې وي په کمې سطحې چې وي هغه جهاد بللی کېږي. او دین علاوه اسې جنګونه به وي خو جهاد به نه بللی کېږي. دولت ګټې به وي خو جهاد به نه بللی کېږي. نن دغه پرچې قیمتي پرچې ده او واقعي بعض وخت یوه وړوکې پرچې وي خو ډېر لوی قیمت لري. لکه په حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمي چې د محشر په ورځ باندې به یو سړی پیش شي، یو کم سل رجسټر دی، دا به یې د له ګناهونو ډکي او هر رجسټر به تا حد نظر دور اوږد به غوړېدلی وي او الله به ورته وایي چې عذر دې ستا، هغه به ورته وایي نه فرشتو خو زیاتی نه ده در سره کړی؟ وایي نه. وایي تاسې وګورو چېرې یوه نیکۍ وي پرته یي یو ځای چې هغه پرچه یې روباسله په هغې لیکلي و اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی دا بل طرف ته په تلې چې ورسره واچي. دی حیران دی چې ما پورې ټوکې کېږي څه هغه طرف ته یو کم سل رجسټر دي، هغه تر سترګو دید پورې اوږده، هلته یو پرچی ده، دا چېشته تلې ته ورته شوې خو ښکاره خبره ده چې هغه په درانه دي. الله ورته فرمي تا سره به بېانصافي نه کېږي. هغه یو پرچی دومره درنه سله چې تلې بل اړخ پسې راواړوه. نو پرچی کله واري ډېره قیمتي او ډېره درنه وي. موږ خو کاروبار ورته جوړ کړی ده، خرڅوو یې هم، پیسې په دغه ګټو چې داسې وخت کې چې یو طرف ته جمعیت علماء اسلام وي، د جمعیت علماء اسلام منشور وي او هغه منشور یوه دفعه له قرآن او حدیث ته جوړوي، تمام ملک علما په هغې متفق وي او بیا موږ په هغې کې بحثونه کوو. چاته یوه ګیله ولاړوي، چاته چې یوه بهانه ودرېږي، چاته بله بهانه. خو په دې وخت کې دغه هم اندازه ولګو چې نن په عالم اسلام څه روان دي. په دنیا کې یو جنگ ده او هغه د تهذیبونو جنگ ده. د تهذیب په جنگ کې یو طرف ته مغربي تهذیب، بل طرف ته اسلامي تهذیب. داسې پارټۍ راغلې چې په نوجوان نسل کې بې حیایي پیدا کړه، په جلسونو کې بې حیایي، په جلسو کې بې حیایي،
کده قوم لوړ دي او که زمن بیخي لغړ کړل بد اخلاقه یې کړل بدتمیزه یې کړل کم از کم د یوې شریفې معاشرې افراد نسي بللی کېدی په دغه شي به آیا موږ د وطن خلکو نظر نه وي دغه خبرې به احساس نه کوي پنځوس کاله تېر شول موږ په پارلمنټونو کې تر اوسه پورې لا یوه قانون سازي هم د شریعت مطابق نه ده شوې کله په 2002 کې چې په صوبې کې موږ حکومت جوړ څه نو موږ یو قانون جوړ کړ یو بل مو پیش کړ حسب قانون په نوم باندې هغه قانون چې پاس جنرال مشرف په سپریم کورټ کې چیلنج او ججانو یې ملګرتیا وکړه او هغه بیل موږ ته واپس ټولو قوتونو سره موږ مقابله ده دغه ذهن او دغه فکر سره موږ مقابله ده چې چیرې یو عالم دین په اسمبلی کې د مدرسې په سند باندې منبر سلی و سپریم کورټ ججانو هغه کیس ځان ته ولګاو چې موږ به دا تمام علما کرام چې په اسمبلی کې دي دغه مدرسې سند په بنیاد باندې بنا اهل خو الله داسې یو غیبي امداد راغی چې دی له کرسۍ لرې څه او علما یې له اسمبلی ونه باسه نعره تکبیر وای ته اشاره کوه وای ته اشاره کوه تاسو ته ما دلته په جلسو کې هم ډېرې چغې وهلې دي ډېرې نارې مې کړې دي چې پاکستان ته یو پارټۍ په دغه ایجنډه راغلی چې د یهودو ایجنټیا پکې دلته په پاکستان کې او زه یو منټ پر هم له خپل موقف نه په شا نه تللی ما په خبرو پورې به خلکو خندل لیکن نن یو پارټۍ دا وایي چې او تا خبره صحیح وه او هغو سره مې تر هغو مقابله وکړله چې د اقتدار نه مه لرې یو چور چې وګرځېدی په ځان یې پرده اچوله او ځان یې غټ سړی جوړولی چې زه امریکې لرې کړم یا مال امریکې نه یې لرې کړی که دغه جرم وي نو دا جرم فضل الرحمان کړی ده تیله کوڅې لرې کړی حیران په هغو خلکو یم او په هغو خلکو کې یو څه ملګان هم شته اسرائیل 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 کا جو یار ہے اسرائیل کا جو یار ہے چې درې کاله موږ سره په جلسو کې ولاړ وو دوی خلاف نن هغو نه ټکټ غواړي له دغه نه برابر ګمراه بل څوک په افغانستان امریکې حمله وکړله د دنیا بادشاهانو امریکې ته سر ټیټ کړ لیکن جمعیت په میدان ته ودرېدی چې نه په هېڅ قیمت باندې موږ د امریکې او د کفر تایید نشو کولی موږ به خپل افغاني مجاهد سره په جنګ ولاړ یو سبیلنا 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 امریکا موږ هغه جنګ جاري وساته خپل موقف مې بدل نه کړ نن دنیا کې سازشونه روان دي
د امارت اسلامیه خلاف پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگ جوړی بدی پیدا کړي او بیا په دغه وخت باندې که میدان ته ووتلو بیا موږ راووتلو چې نه دغو دوو ګاونډي ملکونو په منځ کې به دښمني انشاءالله نه وي دا به یو کلک دوستان ملګري ملکونه وي فلسطین کې جنگ جوړ څه حماس ته دنیا ویله چې دا دهشتګرد تنظیم ده او که چا لاس ورکړلی بیا به هغه دهشتګرد بللی کېږي ما د یهودو په مقابلې کې ما یو مسلمان ورور د خپل د وطن د آزادۍ د القدس د آزادۍ لپاره جنگ کوي دا نو نه په پټه نه چیچلی کېږي موږ میدان ته ووتلو قطر ته لاړو د قیادت سره مو خبره وکړله او دا پروا مې نه وساتله چې دوی نه موږ باندې کې څه وایي لبیک 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 په پارلیمنٹ کې که د دنیا مسلمان دپاره چا آواز پورته کړی ده نو جمعیت علما اسلام ورته په سر ولاړ که اسلامي قانون سازۍ دپاره چا آواز پورته کړی ده نو جمعیت علما اسلام ورته په سر ولاړ موږ په خپل تعداد سره خو قانون نشو جوړولی خو چې هغه موجودګي مو وي بیا مې څو وار داسې سوي دي چې قرآن و سنت خلاف قانون سازي کېده او تاسو دا لږ ملګري ورته مقابلې چې ودرېدل او هغه سازش ناکامه کړه نن وروڼو بیا یو موقع راغلی ده سبا به دا ګیله نه کوو چې جمعیت کمزوری څه په دنیا کې هم او په پاکستان کې هم د اسلام غږ کمزوری څه چې هر څه کېږي دنیا په لحاظ سره به یو څه نیمګړتیا هم وي کمزوري به هم وي په یوې خبرې به موږ برابر هم یو ګیلهمن به هم یو لیکن دا میدان داسې میدان ده چې هغه عظیم مقصد دا به اول ساتو او خپل ګیلې مانې به هغې دپاره موږ پرېږدو نو دې پر به محنت کوو که به نه کوو کله به مدرسې کې سبق وایو نو سبق چې مو کوي به سبق نه بغیر بل کار نه کوو اوس چې الیکشن راغلی میدان جنگ شروع څه ټول قوم به ووټ اچوي نو په دې وخت کې اوس به کور کور ته جان رسوو او خلکو ته به د جمعیت علما اسلام او کتاب دپاره د ووټ درخواست کوو او هغه رهنمایي به یې کوو او انشاءالله العزیز دا مې دعوه ده چې دا خلک د ملک په چلولو باندې تر موږ نشو نه پوهېږي نعرہ تکبیر لبیک 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 نو انشاءالله العزیز دغو انتخاباتو چې به انشاءالله ګټو به که خدای کولی کتاب به ګټي جمعیت به ګټي او چې دا کوم خلک د جمعیت په مقابلې کې ولاړ دي دغو ته یو وارې بیا وایم او بیا ورته وایم چې دلته موږ ډېر یو اوږده زمانه مقابله سره تېره کړې ده نو لږ کې یو څو کسان اوس پاته دي دا مو په مځکې شینولي دي خو په مځکې منډو انشاءالله انشاءالله العزیز لکی مروت جمعیت تا او جمعیت په انشاءالله لکی مروتی او انشاءالله تاسو به یو کس دا فریضه جهاد بولو او د جهاد په جذبه باندې بروزو او دغه قوتونو مقابله وکړو الله تعالی دې موږ کامیاب اجازه ته غواړي فکر